د ملتان سلطان مالک علي ترين ویلي دي چې زه د پی اس ال کانټریکټ نور پی سی بی سره نه رینیو کوم. د خبرې مطلب دا دی چې د ملتان سلطان مالک بدلیدو ولدي. ملتان سلطان چې کوم کانټریکټ پاکستان کرکټ بورډ سره شوی نو علي ترين مزید ویلي دي چې دا کانټریکټ زه پی سی بی سره نه رینیو کوم. په څه وجه نه رینیو کوم، ولې نه رینیو کوي؟ پی سی بی دلته څه غلطیاں نه دي. علي ترين په حق ده کنه په دې ویډیو کې سره مکمل تفصیل شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ویډیو کې یو اهم کوېسچن دا دی چې د پاکستان د عوامو په پی اس ال کې انټرست دا ځل کم دی که هر سټیډیم کې میچ وي سټیډیم نه فل کیږي، نیم نه زیات سټیډیم خالی وي، عوام چې کم دی ګراوند ته میچ کتلو نه ځي. د ستاسو په خیال وجه څه کیدی شي؟ خپل رائے کمنټ کړئ. اوس پر راشو د خپل ویډیو مین ټاپک طرف ته چې علي ترين ویلي دي چې زه د ملتان سلطان کانټریکټ نور نه رینیو کوم. جی علي ترين دا دعوه هم کوي چې زما فرانچایز ټول نه مهنګي ترين فرانچایز دی. په پی اس ال کې چې څومره هم لوبډلې دي ټول نه مهنګي ترين فرانچایز زماره ټول نه مهنګي ترين لوبډله چې کومه ده هغه د ملتان سلطان ده. علي ترين نه بیا په دغه انټرویو کې تاسو شو چې ته ولې کانټریکټ ولې نه رینیو کې، مطلب څه وجه پاکستان کرکټ بورډ سره ته ولې د ملتان سلطان دا کانټریکټ دا ځل نه رینیو کې. نو علي ترين ول ویلي چې پی سی بی مونږ له دا ویلی وو چې پی اس ال به مونږ هر کال مخکې بوزو اپګریډ کوو، پی اس ال به ترقی کوي هر کال باندې، خو پی سی بی پی اس ال ته هیڅ قسم ترقی نه د ورکړې، هیڅ قسم اپګریډیشن پکې نه دی کړی، هیڅ قسم داسې څه نه وي دغه پکې نه دی راغلی او څومره هم د پی اس ال فرانچایزز دي ټول په خساره کې دي. علي ترين دا دعوه هم کړې ده چې څومره هم د پی اس ال فرانچایزز دي ټول په خساره کې روان دي، ټول نقصان کې روان دي او ټول نه غټ نقصان چې کم دی هغه زه کوم. علي ترين دا خبره کړې ده او وجه چې کومه پاکستان کرکټ بورډ پالیسي خولې دي چې پاکستان کرکټ بورډ په خپل پالیسو باندې کار نه کوي. پاکستان کرکټ بورډ پی اس ال یو غټ لیگ جوړ نه کړو، داوا کوي چې یو غټ لیگ دی خو غټ لیگ نه دی. دا علي ترين د دې خبرو داوا کوي. هدینا علاوه علي ترين مزید ویلي دي چې مونږ پی سی بی پسې د سلور کالو نه لګیو، پاکستان کرکټ بورډ ته مونږ سلور کالو نه لګیو چې مونږ سره کې نه میټینګ وکا. وای پی سی بی وای چې مونږ یو نوې ماډل د پی اس ال حواله سره وړو، وای مونږ ولوي چې ته مونږ سره کې نه مونږ سره میټینګ وکا. په دغه میټینګ کې تاسو کوم ماډل دغه حواله سره رولز ریګولیشن مونږ ته وایا، زمونږ چې سګیلی شکوي دی به مونږ ته نو کوم سره میټینګ وکا. سلور کالو نه مونږ پی سی بی ته لګیو خو پاکستان کرکټ بورډ مونږ سره نه کینی. علي ترين نه پس کوټا چې کوم راکوټ ګلیډیټر چې کوم مالک ته ندیم عمر هغه هم دا دعوه کړې ده چې زه هم خساره کېما او پاکستان کرکټ بورډ پی اس ال مزید ښه لیګ جوړ نه کړو. دې نه علاوه نور لوبډلې هم داسې دي چې د هغې مالکان هم د پی سی بی نه پاکستان کرکټ بورډ نه خوشاله نه دي. خو زما پوینټ اف ویو سره چې څومره هم لوبډلې دي کېدای شي د دې مالکان راتلونکي ټایم کې بدل شي. چونکې پی سی بی خو چې موږ دوه نورې لوبډلې هم په پی اس ال کې شاملو، پی اس ال 2026-27 کې دوه نورې لوبډلې هم مزید شامل شي، اته لوبډلې شي پکې. خو مالکان وسوکي انویسټران وسوک راځي. آیا یو لوبډله دا سره چې د هغې مالک په نه چینج کېږي هغه د کراچي کینګ، ځکه کراچي کینګ چې کوم دی هغه خپل سوشل میډیا پلیټ فارمز دي، ایر واي چینل دي، ای ښه تګړه پیسه چې کوم دی د پی اس ال نه ګټي مالک چې کوم دی. بل نور څومره هم لوبډلې دي کېدای شي د دې مالکان راتلونکي ټایم کې بدل شي. خیر دا خو د علي ترين حواله سره دا خبر دی. علي ترين وایي چې د مالکان به دا ټیمان لا لوبډلې پرېږدي ځکه چې خساره کې ټول روان دي. اوس راتلونکي ټایم کې څه کېږي هغه چې کوم اپډیټس راځي انشاءالله زه به در سره بیا شریک کړم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.